نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څلور کسان به جنت ته نه داخليږي. د څلور کم کسان دي چې دا به جنت ته نه داخليږي. یو هغه کس دی چې هغه عادي د شراب وي، شراب سکي، نو دغه شراب سکون کې دی به جنت ته نه داخليږي. دویم هغه کس دی چې هغه سودخور دی، سود کوي، په سود باندې مال ورکوي، سود باندې مال اخلي، دا سړی به چې کوم دی جنت ته نه داخليږي. او دریم هغه کس دی چې د یتیم مال خوري، د یتیم مال په ناحقه باندې خوري، دغه د یتیم مال خوړونکی دی به جنت ته نه داخليږي. او څلورم هغه کس دی چې د خپل مور او پلار نافرمانه دی، د خپل مور او پلار نافرمانه دی، د هغې خبره نه مني، د هغې تحقیر کوي، سپکوالی کوي، د هغې بیادبي کوي، نو دغه د مور او پلار نافرمانه، د خپلو والدینو نافرمانه دی به جنت ته نه داخليږي. نو حدیث کې راځي چې دا څلور کسان دی به جنت ته نه داخليږي. یو شراب سکونکی، دویم سودخور، دریم د یتیم مال په ناحقه باندې خوړل، او څلورم د خپلو والدینو نافرمانی کول.